نو څومره حدیث راغلي دي چې په روژه کې الله شیطانان تړي، نو ما چې شیطانان یې تړلی خو ته به تړلی وي، خو چې ته پکې خلاص یې معلومېږي چې شیطانان تړلي نه دي، معلومېږي روایت ضعیف دی چې شیطان یې نه دی تړلی. د اول اعتراض دا کوي ما ته وی که شیطانان تړلی کېدی په روژه کې نو ته به یې تړلی وې، ته نه یې تړلی نو معلومه شو چې دا حدیث ضعیف دی. تاسو اندازه ولګوئ چې د احادیثو نه د انکار او د ضعیف کولو دپاره د څومره اسانه طریقه ده. اول نمبر خو زه دې ته وایم دې منکر حدیث ته چې الحمدلله زه شیطان نه یم، په دې وخت کې زه مسلمانانو رهنمایي کوم او د مسلمانانو طرف نه فرض ادا کوم. البته ته هغه غټ شیطان یقین وکړي چې ابلیس هم ستا نه امان غواړي، ځکه تر اسلام په نوم باندې مسلمانانو له دوکه ورکې د قرآن او سنت د قرآن په نوم امت ته دوکه ورکې د رمضان مبارک میاشت راشي ظالمه په کار دار چې تا ترغیب ورکړی وی عبادت ته، الټه تا د رمضان مبارک د تقدس د فضیلت د عظمت نه انکار وکړو، الټه د تراویح د وجود نه انکار وکړو، څومره کفریاتو طرف ته لاړې متواتراتو نه ته منکر وې په هغه لاین باندې ودرېدې. زما په خیال ستا نه بل غټ شیطان نه وي. دویم زه درته وایم ته حدیث په دې طریقې سره ضعیف نه ثابتېږي، هغې لپاره خپل اصول دي، خپل شرایط دي، په هغې سره ضعیف ثابتېږي. او دریم ما هلته اجمالا دا خبره کړې وه چې په روژه کې رمضان مبارک کې شیطانان قید کېږي، نو در حدیث استهزا کړې ده. حالانکې دا مسلم شریف صحیح حدیث دی، رقم په صحت باندې چې اجماع د امت ته. مسلم شریف حدیث نمبر دی 2495 عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا جاء رمضان، کله چې رمضان مبارک راشي فتحت ابواب الجنه، نو د جنت دروازې کلاو شي، وغلقت ابواب النار، او د جهنم دروازې بند شي، وصفدت الشیاطین، او شیطانان وتړلی شي. نو دا مسلم شریف صحیح حدیث دی. دې ظالم دغه مسلم شریف په صحیح حدیث پسې ټوغې کړي.